هغه منزل علیه چې بچا راغله دنیا کې اولنې هغه زړو چې هغه برداشت کړل او قران راغسته دی راز نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی قلب قوم وی او دغه سړی نومیم ذکر کړل دی نو زلا علی محمد نبی علیہ السلام نومي ذکر کړل دی نومي ذکر کړل دی او داغه کمالات داغه صفاتونه قران کریم بیا ډیر ذکر کړی دي انک لالا خلق عظیم د نبی علیہ السلام شان ذکر کړل دی د نبی علیہ السلام د زړه صفات ذکر کړل دی چې په اصلاح د مخلوق کې پریشان او یکادو زیتوا یضیء ولو لم تمسس نار سم دړمنو إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون جلاس لګی نو پاکان به لګی او قران کریم مس پاکان کوي نو چې زړه کې د دنیا میناوا د مخلوق میناوا او په زړه کې د ګناہوں میناوا بیا به قران نه جمع کیږي او پزړه کې د انسانيت دردو چې په انسانيت باندې دړمن وي په انسانيت باندې دړمن وي نو الله رب العزت پرتا وراثت د نبی درکې وراثت د نبوت هغه به ته ملو شي نو علا قلبک الله رب العزت باربای جواب باندې یو احسان کو او خپل کلام ته لباس د عربی واغوستو فاضل کی جزات د باری تعالی کی کم کلام الله ناغات د مخلوق د صفاتو نه پاک ته عربیت مربیت هغه صفات نه لګیدا چا سدي خو چې الله رب العزت خپل کلام انسانانو لور کو ناغه ته لباس د عربی واغوستو دا د عربی جبه د پاره عزت کافی دی بس دا عربی جبه د پاره دا عزت دار سن زیات دی عزتمن د جبه د ټولو نه هغه عربی و الله رب العزت د عربیت لباس شه دی هغه خپل کلام تواچو بلسان عربی مبین د پیغمبر ذمہواری ذکر کړي لتكون من المنذرین دا براشي دا قرآن کریم تعریف دی ځای کې مختصر دا شو چې دا الله د طرفنا د جبرئیل علی السلام په ذریعہ په نبی علی السلام چې کوم کلام راغله دی هغه ته قرآن کریم وایي دا الله د طرفنا د جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کلام راغلو نو هغه قران کریم دی څه شه دی قران کریم دی دا بیا قران کریم ځنې ځای کې پورا ذکر کی ځنې ځای کې نیم ذکر کی لکه ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون لګته راوړي موږ نازل کړه دا باران ما نازل کو قالو ان انزلناه فی ليله مبارکه برکتیش پکې مسکو نازل کو ان انزلناه فی ليله مبارکه حوامیمو کې دار صورت په ابتدا کې د قران کریم تعریف کړه د قران کریم تعریف کړه چې دا الله د طرف نه د جبرئیل په ذریعہ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله کتاب
راغله کتاب دا قران کریمو دا قران کریمو دا ولانه خبروا تعریف د قران دویمه خبره د قران کریم حکمت نزول قران کریم دنیا ته قران کریم دنیا ته د څه د پاره راغله ده د څه د پاره راغله ده چې الله رب العزت قران کریم دنیا ته نازلو نو د نازلولو مقصد د قران کریم سو داغه نوم د قران کریم په جنګلو راځي او پته لګي چې قران کریم مقصد لوی لري هدف لوی لري داغه جامع مقصد قران کریم ذکر کړی دی سورۃ ابراہیم اولنی آیات کی سورۃ ابراہیم اولنی آیات کی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا لوی مقصد د قران کریم دراتلو قران کریم دنیا ته څه هدف راوړل دي څه مرام راوړل دي څه مقصد راوړل دي قران کریم چې کوم مقصد راوړل دي نو لاندې وایو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تو قران کریم دراتلو مقصد دی انسانیت پتیارو کې دی انسانیت پتیارو کې دی نو انسانیت د تیارو نو باسر نه تیراوله انسانیت پتیارو ٹھیک ده انسانیت تا تیاری د تیاری سوی چې انسانیت په تیار کې وو انسانیت په تیار کې وو انسانیت په تیار کې وو یو تیار انسان ته آغاز خواہشات ہوا د طبیعت تیار وا د خواہشاتو دویمه تیار وا توا د غلط ماحول تیارو د غلط ماحول تیارو دریمه تیار وا توا دریم تیارو آغا انسان توا د سوی معرفت د غلط تعلیم یعنی انسانیت تاولنه تیارو آغا د حیوانیت وا چې په انسان باندې بدنی خواہشات آغا چې کم دنو غالبا کېدل بدنی خواہشات هغه به غالبا کېدل دیتا حجاب تبعوي
ظلمت د تابعی یعنی په انسان کې خپل حیوانیات دي کله په د باندې خنزیرتوب غالب شي نو د شهوت پرست شي کله په د باندې سبوعیت غالب شي نو د بیا د بل بدن د خپل عزت د پاره هغه چې کمندنو وجنی تباکیه د خپل ګیړې د پاره بل انسان تباکی نو دا انسان یو درندوی کله په انسان باندې مفادات غالب شي خپل نمیم زرما او ټوله زما د مسلک شي نو د یو ساروی شي اولائک کل انعام مولانا احمد لال سے د انډیا یو لوی عالم دی الله دې عمر او صحت کې برکت واچي د تبلیغی جماعت مشرانو کې دی ډیر بهترین عالم دی هغه یو بیان کې فرمایل وای د انسان مثال له پیپر ویټ ته دفترونو کې زنو دفترونو ته چلاړ شي نو په دې کاغذونو باندې یو شیشه پرته وي غلطه غونډه کې څه پرته شیشه هغه شیشه ته پیپر ویټ وي دغه شیشه ته چې دی غاړه وګوري نو لړمې پکې چې د بلې غاړه ته وګوري نو ګولي پکې چې د بلې غاړه ته وګوري نو ماری پکې چې یو طرف نه ګوري ناغوي ناګن نظر آتا ہے بل طرف تو وګوري کتا نظر آتا ہے د انسان نه چې د انسانیت لري کې نو دا پیپر ویټ ته زکه جنس کې د حیوانیت سره شریک ته کنه حیوان نه نو په دبانې قسمه قسم حیوانات حمله کوي مولانا ابو الحسن ندوی رحم الله ذکر کوي وې په انسان باندې د بهر شرمخان حمله نه کوي وې د کې دن خپل شرمخان دی هغه پس کوي حمله کوي خپل سپېد په دکی خپل غوې دې په دکی خپل خنزیر دې په دکی اپه حمله کوي هغه انسانیت ته نه پریدي لکه په حیوانون کې دې دومره مصروف شي چې دې بر ناطقون ته نه رسی انسانیت ته یو تیارو هغه د بدني خواهشاتو ده کله چې کمندنو خواهشات په سیګرزي کله ډوډۍ په سیګرزي کله ډوډۍ مقصود کړي وي کله جنې مقصود کړي وي کله بنگله مقصود کړي وي هغه انسانیت تفارغ نه یو ظلمت ده دویم ظلمت هغه غلط ماحول له دیتا حجاب رسم وي حجاب رسم وته وي غلط ماحول چاغي کی انسانیت قتلیږي تفاخر وی زد او عناد وی یو بل سره چې کمنو مشتو غریبان وی دا غلط ماحول د بیا مخ کې نشیدلې وی وجدنا آباءنا علی امتن منګ خپل آبائی کلچر تهذیب نشو پرې خودلې نو چې کله دا دیوال راشي نو د نور د فطرت ته رسیدلې نشي هغه انسانیت د نشي حاصلوله نو دویم دیوال او دویم ظلمت حجاب رسم دریم ظلمتو هغه چې دی او دریم اتیار هغه سوء معرفت ته سوء معرفت زدا کول یو څه پکاري او د زدا کوي بل څه چې کوم سیس دل زدا کول پکاري انس زدا کوي او غلط تعلیم زدا کی هغه غلط تعلیم فطرت او انسانیت ته شي
فطرت دا ظلماتو د انسانیت تا او نور فطرت تا خپل فطرت انسانیت انسان خلقتی ورسی دا نور فطرت تے دا نور فطرت تے نو اللہ رب العزت وی قرآن دا سیسیز دے چھے قرآن حجاب تبا ختمی دا طبیعت ممانا دا اللہ مانا افرائیتا من اتخذا الہ ہواو طبیعت تا خدای مو آیا طبیعت تا خدای مو آیا طبیعت پریدا دویم ماحول تا خدای مو آیا اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعتدون ماحول دا وجنا دا اللہ حکم مپریدا درم غلط تعلیم پریدا فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فارض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا کم تعلیم چې صرف او صرف ار دنیا ترقی وی ار دنیا عزت وی او کې الله پیغمبر نوی دا پریدا قران کریم ان نور فطرت تا خالص کو من الظلمات الى النور د دې ظلمات د درې تیاری چوي د دې جړ چوا راجالو نا پویتیا وا د سنا پویتیا یو چې انسان ځان نه پیژني او دویم انسان خپل مولا نه پیژني یو انسان خپل ځان نه پیژني او دویم انسان خپل مولا نه پیژني چې ځانو نه پیژني خپل مولا نه پیژني نو دا ټولي تیاری د دینه پیدا کیږي د انسان په ژوند کې چې کومې تیاری دي دا غي بنیاد هغه جهل له او ناپوهتیا او نه پیژنګالو د دوه شیزونو ده یو چې انسان ځان نه پیژني او بل انسان الله نه پیژني قران کریم انسان ته انسان مخی چې پیژني او قران کریم انسان ته الله مخی او قران کریم ښکارا کړل هغه ښکارا کړل دی سورت اخیری آیات 250 کې وایي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب دا قران کریم رسول دی خلق تا سلام رسای لينذروا به دا چې خبردار کړی شي خطراتنا انذار د خطرینه خبرول چې کله انسانیت او د کې جال راشي ځانو نه پیژني الله نه پیژني نو تیارو په درازي د دې خطرناک نتایج دي دا خطرناک نتایج نه خبرول انذار دي ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد چې دی الله پیژني وليعلموا دا چې پوشي انما هو اله واحد چې یقینا الله اله دی کیو انما هو اله واحد لوی تیار داوا چې انسان الله نه پیژند چې الله نه پیژند نو ځان نشي پیژندل لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم دا خلق غند مکیږي چې الله پرې خودو نتیجه دا شو چې فانساهم انفسهم
الله د دین ځانونه ير کړل خپل حیثیت هم ختم شو چې الله پری خو دو الله رب العزت هغه پری خو دو الله رب العزت صفاتونه پیجن اللهونه پیجن الوهیتونه پیجن دو چې اللهونه پیجن دو نتیجه دا شو چې ځان نه پیجنې اوس 500 من پسوم غلامان شو د یو سو د بل سو غلامان شو ځکه الله نو پیجندلې الله د ژوند او یستو چې الله د ژوند او یستو با صرف بنګه پیدا کړیو نور زمون کار خپللې منګلا باران ورای نور زمون کار خپللې الله د ژوند او یستو اولوہیت د الله او نه پیجن نو تیار رااله تیار چې کمندنو رااله اولوہیت خلق ته خودل دا د قران کریم مقصدو لو یا تیار هغه څه شیوا الله نه پیجندل عبادت او حکومت د غیر الله دالو یا تیار وا دالو یا تیار وا لیعلموا انما هو اله واحد د اله معنی په دې طریقه کوي سورۃ النساء 104 کی وہی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ او سورۃ ہود لمبی او دویم آیات کی وہی کتاب انزلنا الیک کتاب الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ نو قرآن نازلې دو مقصد هغه څه شو الله تعبدوا الا الله لتحكم بين الناس بما اراك الله ليعلموا انما هو اله واحد ليعلموا انما هو اله واحد الوهیت او پیجانا د الوهیت یو شخص دی حاکمیت لتحكم بين الناس دویم شاخص دی الله تعبدوا الا الله عبادت د غیر الله کول دا ظلمتو او حاکمیت د غیر الله دا ظلمتو چې خلق او پیجنی لیعلموا انما هو اله واحد اله یکیو دی اله سره اله یکیو دی یعنی حاکم الله دی معبود څوک دی حاکمیت د چا دی عبادت د چا دی غټه تیار سوا الہ نه پیجندل نو چې الہ اون پیجندو نو یو تیار رااله چې عبادت د غیر الله شروع شو دویمه تیار رااله چې حکومت د غیر الله شروع شو سرکاري محکمو کې هم د بل چا اطاعت شروع شو او په جمعاتونو کې هم د بل چا عبادت شو شروع شو عبادت هم د غیر الله شو او حکومت هم د غیر الله شو عبادت د جمعاتونو نه زیارتونو ته لاړو صحیح ده کنه زیارتونه سدي آباد دي حاجتونه د الله نه غواړي سجدي چې کمندنو قبرونو ته کوي طوافونه د قبرونو نه کوي منښت قبرونو لګي نو عبادت د چا شروع شو د غیر الله شروع شو او حکومت د غیر الله شو برطانوي کوټ سیو الله ACR AGR دا چې کمندنو سره شروع شو قوانین شروع شو دیموکراسي جمهوریت هغه نظامونو شروع شو دا الله رب العزت نظام حیات دا الله رب العزت دستور حیات سکو پرې خودو نو دا دو تیارې رااله حاکمیت د غیر الله عبادت غیر الله دا ظلمات من الظلمات نور سره ليعلم انما هو اله چې الہ او پیجنی چې الہ چاته وي قران دې لراغله دی چې تیارو نه خلق رڼا ته وباسي
عبادت د غیر الله تیاروا حکومت د غیر الله سوا تیاروا رڼا صدا لتحکم بین الناس بما اراک الله قران مجید کې شته کنه سورته بقره کې 212 نمبر آیات کې وایي 213 کې 213 کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بينهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين دارنګي سورته مائده 48 نمبر آیات کې وایي 48 کې وایي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله فاحكم بينهم بما نو یو مقصد خلان دقه ده لتخرج الناس من الظلمات د ظلمات تشریح قران کړی دا لام سره لام تعلیلیه نه لتحكم بين الناس بما اراك الله لتحكم ليعلموا انما هو اله واحد الله تعبدوا الا الله دا ظلمات تشریح شو اوس دویما لتخرج طریقه اخراج بسوي طریقه اخراج دام قران کړی دا د دې لام تشریح لتخرج د دې تشریح قران کړی دا لکه سورۃ ابراہیم اخیری آیات کې وی ولینذروا به سورۃ اعراف جو آیات کې وی لتکونا من المنذرین لتقرأه على الناس على مكث سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی لتقرأه على الناس على مكث لتبين للناس ما نزل إليهم سورۃ النحل کی ہوئی لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه دا طریقه د اخراج پس طریقه به وباسي نو طریقه دا بیان ختمونو باندې نه کیږي کته ختمونه کوي او چې دا خلک د تیارونو رڼا ته وځي کته جمدنو قران مجید تعویز کوي او چې دا خلک د تیارونو څخه وځي رڼا ته وځي پدې نه کیږي طریقه د اخراج دا چې بیان وکړي په بیان بکیږي دا بیانول غواړي انذار تبیین قرأت رتل اتلو لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک دا ټول طریقه د اخراج دا معنی یو دا بیانول لی درس به کوي بیان به کوي خلق به په پویا کوي کله لتبینوا وی کله لینذروا وی کله لتكون من المنذرین وی کله لتقرأه وی کله وی لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک خو مطلب یو دی بیان کول صاف بیانول طریقه د اخراج دا درېما د مخاطب ذمہواری صدا چې چاواوري ناغي به صرف واوري بس صرف واوري قران کریم واوري بس بیانون کی بیان کو نو د اوریدونکو څه ذمہواری ده نو سورۃ الصاد 29 نمبر آیات په سره کې لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب
मुखातबीन बस सोच की कि अब हमें क्या करना चाहिए दी सड़ी खुड़ीर खोले बयानों को ढेर मजेदार बयानों को उस मन से कवल पकार दी देव खबरा लिया दब्बरू जान बपूय की और सोच पऊ की चे जमा जिम्मेवारी सदा नो बल तज़क्कुर चे सटे मामल कई नो कुरान दे याद लरी लियतज़क्करा उलुल अलबाब चे मुखातबीन कबूल की और खपल जिम्मेवारी उगणी चे दा अमल करा उस्तल सूरत नाल की वही بیا تدبر تذکر شو نو اوس په چې سوره اوري نو دومره الله زړه